बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम خوږو اوریدونکو مشرانو او کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الله نه امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې به دوستانو کوارډ نه ډیره زیاته افسوسناک او دردناک واقعه را مخته شوې ده. درې شزلمی نامعلومه افرادو قتل کړي دي. دا شزلمی څوک دوی تعلق د کوم ځای نه دوی نه اخر داسې څه غلطي شوې وه. سی سی ټي وي فوټیج کې ټولې خبرې راغلي دي. د قاتلانې څوک دي دې باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ موږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي هغوی ته مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي تلې نشان دی وایي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو د واقعه د کوارډ ده چې درې شزلمي د مور د سړو سرونه نامعلومه افرادو فایرینګ باندې ډېرې زیاتې بې دردۍ سره وجلې دي. ولې وجلې دي؟ وجه سوا ګناه سوا دوستانو هېڅ هم پته نه لګي. بس دوی په روډ باندې خپل کیسه ولاړو ګپې لګولو کسان راغلو دوی وویشتل او وتښتېدلو. دوستانو قیامت نشانی ده چې آخري وخت کې به دا قاتل او مقتول ته به نه وي پته چې دا کسان چې موږ وژنو دوی ولې وژنو آخر ولې قتل کوو. مقتول ته به دا نه وي پته چې ما دغسې څه بد کړي چې دا مې قتل کوي. خو دوستانو موږ پښتانه دې حد پورې غورځېدلي یو چې موږ زړه کې بغض حسد او کینه مو ساتلې وي او هغه ټیم پورې دا نه یخېږي څه ټیم پورې چې موږ د یو کور رڼا چې دی هغه مو نه وي ختمه کړي. یو مور د زړه سرونه چې دي د زړه ټوکړې چې دي هغه مو نه وي ویجلي. هغه ټیم پورې موږ د بغض کینه الله پاک نه موږ دا امید لرو چې الله پاک به موږ معاف کړي. خو موږ خپله څوک نه معاف کوو موږ نه جانې انجانې موږ نه داسې غلطیانې کېږي چې هغې باندې موږ ته دا لګي چې مړه دا خو څه خبره نه خلکو ته دا خبره ډېره غټه وي او هغه حسد او بغض دوی خپل زړه کې ساتلي وي او هغه چې کله ورته موقع ملا شي نو بیا داسې نامعلومه افرادو باندې هغوی قتل کېږي. دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رایې ضرور وکړئ. والسلام.